السلام علیکم ګرانو کتونکو دین محمد مومن تاسو سره د پرایم ډیجیټل کہانی نه مخاطب یم. د سربند تاڼې په حدود کې په 9 جنوري 2026 باندې یو هلک چې د هغې نوم سید امین شاه هغه قتل شوی او چې چا قتل کړی و د هغې د دې مقتول موبایل چې دی هغه هم ځان سره دوی وړی و. دا هلک ولې قتل کړی و، بیا پولیس دا څنګه ملزمان گرفتار کړو، دې حوالې سره به موږ د پشتخرې تاڼې ډي اس پي عمر افریدي سره هم خبرې کوو او د دې مقتول هلک پلار سره هم خبرې کوو. راځئ موږ سره ولاړ یم ډي اس پي پشتخره عمر افریدي سره. دې نه به د دې کیس حوالې سره معلومات کوو چې دا راته ووایي چې 9 جنوري باندې دا واقع شوې وه، دومره ټیم پکې څنګه ولګېده، څه وجه وه، څه هډل ځو مخې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. 9 جنوري باندې دا یو پیښه شوې چې پای کې یو ځوان سید نیکمین او پلار نعیم نامه ده. سید نیکمین ډېر په بېدردۍ سره وژل شوی و. ابتدا کې څه قسمه شواهد نه وو، خو بعد کې بیا د ده پلار رالو چې د ده دا موبایل هم استعمالولو، دلته موبایل هم نشته، نو هغه موبایل هم موږ په هغې باندې تفتیش آغاز مو وکړلو او په کلي کې د ده متعلق انفارمیشن کولو. نو موږ ته ډېر څیزونه داسې لوکلي هم میلاو شولو او ټکنیکل هم میلاو شولو چې په هغې کې یو مقام کې دا موږ قایمه کړه چې دا کار فلاني فلاني کړی دی. نو چې کله د هغې ریکارډ او ډیټا هر څه موږ ته میلاو شولو، نو هغې نه بعد دواړه په ګرفت کې رالو چې یو کاشف دی او بل ظفر دی، دواړه ارست شوي عدالت ته پیش دي. دا راته ووایي چې دا ټیم دې د وجې ډېر ولګېد، هلته سی سی ټي وي کیمرې نه وي چې هغې نه تاسو کلو اخیستی؟ ګوره څه کیسونه داسې وي چې هغه ړانده کیسونه وي، د شپې وشي هېڅ پته نه لګي، د هغې شواهد نه میلاوېږي. نو ظاهره خبره چې سی سی ټي وي فوټیج نه وي، ټکنیکلي داسې موږ ته ابتدا کې څه میلاو نه شولو، نور داسې شواهد نه وو، د شپې دی، نو انتهایي بلایند کیس ولو او الحمدلله ټرې شولو، خو لږ ټایم یې موږ نه واخیستلو. ملزمانو نه خو به تاسو تفتیش کړی چې هغې څه ویلې خپل تفتیش کې؟ بلکل هغه پیمانه په دې کل دغه باندې ځکه چې یو خپل ملګری یې وژلی دی، یو ځوان زلمی یې وژلی او دا یې داسې ملګری وژلی چې کرکټ به ورسره یو ځای کولو. ظفر او کاشف او د سید نیکمین شاه دوی کرکټ هم کړي دي او د یو کلي یو د علاقې اوسېدونکو هم ورسره. مین وجه څه وه، څه وایي چې ولې موږ دا وژلی، څه وجه څه؟ تاسو ته خو ما وویل چې د دې مین وجه داسې وه، د دوی مخکې ماضي کې جګړه هم شوې وه پکې او کرکټ کې بعض اوقات کې داسې چپکلش راشي، هغې نه هټ کر دغه جګړه زیاته وه او بیا چې کله دا ویشتو نو موبایل هم ترې وړو. دا ملزمان دومره حده پورې ساده دي چې دوی ته دا احساس هم نه و چې دا موبایل موږ اوچتو او بیا په خپل نوم سیم پکې استعمالو، هغې به پولیس ته هم پته لګي. انتهایي ساده لو خلک وو دغه ملزمان، درې مقتول او ملزمان دا د چیني اوسېدونکي وو. په مختلفو زاویو سره د خپل تفتیش وړاندې کړلو او ډېر څیزونه موږ ته ټکنیکل میلاو شو، ډېر د علاقې نه موږ ته میلاو شو. دا په یو مقام موږ ودرولو، قایمه شوله چې دا کار کاشف او ظفر کړی، دواړه مو ارست کړل، عدالت ته مشران کړو. سید نیک امین شاه والد صاحب سره ولاړ یو، دې سره به خبرې کوو چې ټولو نه مخکې خو دې الله تاسو له صبر درکړي، څومره غټه ثانیه پېښه شوله. دا راته وایي د دې قتل اطلاع تاسو څنګه میلاو شوله، د دې په تفصیل هم پوه کړئ. د قتل اطلاع خو به داسې ته چې سهار دی چې کور نه وتو د سکولي چوټي وخت پوه شوې او ده وایي چې د میچ نه ځم، نو ما ورته وویل چې چېرې داسې کار دی چې په شروع کې چې په 11 بجې راشي لکه یا مال لري، ده وایي چې نه زه به 1 بجه راځم. اخري کې ان تر دې حده پورې چې ماښام شو، ماښام 6:30 بجو ته قریب شو، بس زه ماښام ماسخوتن نوم چې وکړم زه ډېر زر سمدلل. تاسو دې ته کال مال ونه کړه، موبایل ورسره نه؟ نه موبایل دې ټینګ کې د سره پردې موبایل و چې کوم ګیر شوی سنیچرانو ته وړي، د سره خپل ذاتي موبایل د کور کې څو ورځې نه خراب هغه پروت او کور کې. نو بیا څه چلو کوم؟ نو بس هغه چې مشر زوی مې راغی وړې وټکولو، هغه ته پته ولګېده، دا تاڼې به اطلاع کړي چېرې داسې که نه تاڼه پهله په پولیس حاضر شوي پوه شو، پولیس ته به چا اطلاع کړي پوه شو. او چې پولیس بیا حاضر شوي زما مشر بچی به یې راوتی، مشر بچي مې ورټکولی چې یاره څه پوزیشن دی، ما چې یاره بس وایي نیکمین، ما چې نیکمین بیا خو تاڼه کې دی پوه شو. هغه موږ ته دا حل نه ویلو چې موږ تاڼې ته لاړو، هغه پکې داویداري تاسو بیا په چا وکړه؟ لکه پوه نه شم داویداري په چا؟ داویداري ما په هېچا موږ نه ده کړې پوه شو. زموږ په هېچا باندې څه شک شبک نه و، ځکه چې زموږ چا سره څه هېڅ قسم سرحد بد نه و، خو هغه د پولیس او د موبایل وغیره چې چا موبایل ورکړی و د هغه سیم نه و، د هغه موبایل نه پوه شوې، هغه کیسه روانه شوه چې عین په قاتلانو باندې خبره وکړه. دا چې کوم کسان یې نیولي دي دوی دا قاتلان دي، دي سره باقاعده هغه موبایل چې زما زوی له چا ورکړی و، کوم ماشوم بل ملګري ورکړی و، هغه موبایل هغه سیم په هغه موبایل کې اچولی، اول هغه موبایل استعمال شوی، بیا هغه سیم پکې اچولی شوی، هغه سیم خط لرې کړی شوی دی، د قاتل خپل سیم ور اچولی پوه شوې، په ایمي باندې نه، دا یې وژلی ولې؟
نو وجوهات ما تاسو ته وویل چې د دوه درې وجوهاتو چې یو د کرکټ وجوهاتو کرکټ کې به هغې په مقابل ورسره راتلو او دویم دا چې یو ماشوم د وهلې په هغې باندې او دریم دا چې دوی د موبایل سنیچنګ دي دا وایي چې موږ موبایل سنیچنګ کول موبایل هم ترې اخیسته پوه شو نو وجوهات درې وجوهات پولیس د کارکردګۍ نه مطلب ډېر غټ د کې پي کې یعنې زه د 50 نه اباو یم مخکې زما اعتراضات وو د کې پي کې په پولیس باندې خو اوس ماشاءالله چې میا سعید کوم راغلی دی که نه او کوم پولیس ډنډه دی نو زه ډېر ترې مطمئن یم. ګرانو کتونکو دا وخت زه ایس ایچ او سربند محمد عثمان خان سره ولاړ یم دې نه به معلومات کوو چې دا راته ووایي دا ملزمان تاسو څنګه ټریس کړو دا خو مونږ چې بسم الله الرحمن الرحیم ډېر ډېر شکریه دا وکړو چې زما د پوسټینګ نه مخکې شوي دي چې ډي ایس پي صاحب ډېر هیلپ کړی ډېر منډې تړلې ډېر هیومن سورسز باندې او فورنزیک باندې ساینټیفیک طریقو سره دې کار کړی او د هغې په محنت په بدولت باندې دا الله پاک د کیس ټریس کړو او دا دي چې مونږ پکې ټرانسفر پوسټینګ وشو مونږ پکې رالو نو ډي ایس پي صاحب په ډایرکشن باندې موږ دي کې ریډز وغیره وکړو او الله پاک ورته کامیابي راکړي. دا دومره ټیم پکې ولې ولګېد لکه دا په 9 جنوري شوی 4 میاشتې مخکې اصل کې بلایند مرډر دی که نه دې کې قبل از وقت سړی هېڅ قسمه څه نتیجه اخیست کولی هم نه شي. بله خبره دا ده چې داسې ایز سچ څه د هغې څه ایشوز هم نه چې دښمني وغیره هم نه چې هغې باندې څه دغه شي نو دې کې به ډېر اسپیکټ ته ګورو ډېرې پهلو ته سړی په طور پولیس ګوري تفتیشي دایره کار لکه ډېره وسیع شي بیا چې هغه راغونډېږي بیا یو سپیسیفیک هغه ته چې رارسي دا یو ټایم کنزیومینګ پروسس وي دې کې ټایم دی. مین کلو څه وه دا راته ووایي چې هغې مقتول موبایل هم وړی نو هغې نه د وجې ټریس شو چې هغې کې خپل سیم اچولی هغې دغه هم یو مین وجه ده خو دې نه علاوه هم چې څومره تاسو ته ما هم وویلي په هیومن انټیلیجنس باندې چې کوم دی کې کار کېدو نو څه کسان دي اول خو شروع کې دي په خپل علاقو کې موجود وو خو بیا ټایم سره دي خپل علاقې پرېښود خو چې څومره بیا دغه شو اخره کې چې کله دي د موبایل دغه ډېټا موږ ته میلاو شوه او موبایل باندې کار وشو نو د هغې نه ډېر اهم دغه میلاو شو. دې تفتیش کې ملزمانو څه ویلي چې دا ولې قتل دا ورسره زړه مسایل وي مخکې مو سره جګړه شوې وه تو مې شوي پکې او بس دا مین خبره هم ده هغه زړې جګړې ډکه به ګرانو کتونکو تاسو د ډي ایس پي پشتخره عمر افریدي خبرې واورېدلې دغه شانتې تاسو د ایس ایچ او سربند خبرې هم واورېدلې او ورسره تاسو د مقتول د والد صاحب خبرې هم واورېدلې یعنې زموږ په معاشره کې عدم برداشت دې حده پورې راغلی چې معمولي خبرو باندې مړي کېږي کوم واقع شوې ده د دې نه دا موږ اخذ کولی شو چې یاره معمولي خبرو باندې جنګ جګړې نه دي کول پکار یعنې یو جګړه مخکې شوې وه او هغې ملزمانو په زړه کې ساتلې وه دا وجې زموږ د نن ویډیو آینده به د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ د الله په امان.